مثنوی مولوی مانوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے معروف تبدیل کتابونه مشته دا ټول کې زیات معروف په دې کې تصوف تعلق مع الله اسرار ښودلی شوي دي اسرار ډېر غټ علم دی علم المعانی معنوي ورځکه وي چې دې کې د معانی او باطني اسرار ذکر معانی یعنی باطني اسرار ذکر تا مولوی معنوي وي او مثنوي معنوي ورته دا مثنوي لفظ نو دا مثنوي ته دی وجوي هر شرک دو قافیه دا اولی مصر اول دا اولی مصر اخیر اور دویم مصر اخیر برابر دو قافیه هر شعر طویل کتاب مختلف کسی پہ کی یا کسو پہ زمن کی اسرار وحدانیت اسرار توحید دے طریقے سر خبر و سمجھ کے خراش شعر دے پہ کہ مسلم شریف کی وہی مشترا باشد کی سر دل برا گفتہ در حدیث دے گا وہ بہتر دائی چی دا دلبران یعنی محبوبانو راز دا راشی زمن دا بلا خبر کی زمن دا نورو اشترا باشد سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگر نو کسا مقصود نہیں ہے اس سے کہ لب لباوی ہوا مقصود آتی بس زیب زی شیرون کے اشارہ دویا سلدی بل خلاق محمد انہوں دے جلال الدین لقب لارنهم محمد اور بہاؤدین لقب نکنم یم محمد تسلسل محمد بن محمد بن محمد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وقت سڑے دا پلار بہاؤدین محمد بہاؤدین امام راضی دا ہم عصر الدین راضی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر باطنی علوم واقف ہو اطلاع محمد بہاؤدین راضی ظاہر علوم پٹ ماہر خصوص معقولات بیا وکړه دوړو نه موافقت را نو دوی دا پلار شو محمد بهاءالدین دا داغې نه موافقت په بنیاد باندې علاقه پرې ښوده بلخ نه لاړ بغداد کې هم پاتې شوی دی بیا روم ته رسېدلی قونیه بیا زیات وخت دلته تېر کړی ورته دفن ترکو کې قبر دی قونیه هلته څه ځای رومي ورته ودې وجوي چې اخر روم ته تللی
لفظ لکھی مولانا رومی یا مولانا روما. مولانا چلا سے لفظ مولانا رومی بنے مولانا روم یا مولانا رومی بس. او بیا د شیخ شمس تبریزی ریلوے مرشد عارف اسرار توحید وہ غسر ملا شوی دی او دا هغه مرید شوی دی نو ډېره ترقي یې سره بیا کړې ده. رومي رحمت الله علیه دی په دې اول کې د علوم ظاهر هم ډېر زیات ماهر و، حرف المولا. بیا یې ټول سلسله پرېښودلې ده او تصوف او تزکیه او اسرار باطن طرف ته توجه کړې. صلی الله علی نبینا محمد صلی الله علی نبینا محمد صلی الله علی نبینا. ہندوستان کې چې کوم شمس تبریز دی دا جدا سړی دی او 200 کاله مخکې تېر شوی دی. او دا مولانا رومي رحمت الله علیه چې کوم پیر دی دا خو دا هغه شپږمې اومې صدۍ سړی دی، شپږمې صدۍ کس ډېر مخکې تېر شوی. سلونو کاله فرق دا هغه نه دی. بس شمس تبریز دا یو راز خو دی، راز توحید. مز د هغې د وجې نه ټول ترقي راغلی. بیا دا مثنوي شریف چې دا کړې ده د به ویله د شاګرد حسام الدین ډېر غټ پیر و، هغه هم ډېر غټ پیر و، لوی صاحب اسرار. بس مولانا رومي رحمت الله علیه خپل پیر ګرځولی. رومي رحمه الله هم دغه شاګرد ډېر زیات قدر کوه. دی په ځای ذکر راځي. دویم دفتر په اول کې دا نوم دی حسام الدین، یا بعضې دفترونو کې په دې منځ کې راشي. مثنوي شریف موضوع ده دغه توحید ټول په دې واسطه کیسه وکړي او دا خلاصه ترې وباسي. صلی الله علی نبینا محمد صلی الله علی نبینا. دا توحید چې مثنوي شریف موضوع ده دې مطلب واضح کو. یعنی حضرات صوفیہ وحدت الوجود سره تعبیر کوي او څوک وحدت الشهود سره. وجود څه مطلب؟ دا ظاهري مطلب نه چې بس کائنات موجود نه دي، صرف الله موجود دی. نفي د عالم کې مقصود نه دی، کائنات و ممکنات. د دې دا مطلب دی چې ګوره کائنات وجود شته، الله تعالی وجود حقیقی کامل او داسې چې الله تعالی وجود ته په مقابله کې په نسبت کې د کائنات وجود کله کم هغه وجود حقیقت چې نسبت والی دا کله دم دا په آدم کې لاړ شي. هسې وجود شته یو بلینو اسمان ځمکه یونیورس سمندرونه، الله تعالی وجود ته تقابل او مقابله او نسبت والی نو دا په آدم کې لاړ شي، پټ شي آدم کې ختم. هغه خپل وجود ختم فناش. ګوره بلا تشبیه د دې مثال دا
اللہ تعالیٰ شان پر تشبیہات نشو کړي. الله تعالی ذات دی بالا تر دې د مشابهاتونه، بالا تر دې د تمام عیوبونه، بالا تر دې د ټولو تصورات و افکارونه، بالا تر دې د حقیقت. نو الله تعالی وجود ذات دا د انسان د هر فکر او سوچ تصور نه بنا کړ. ذهن کې چې کوم صورت شکل ذهن کې راځي ټول نه الله اوچت. هر یو سچ په ذهن کې راځي، هر انسان په ذهن کې سم راځي الله تعالی دې اثر په دغه لپاره د ذهن کې راغلي نه پاک تصور نه بنا. ہر مشابہت میں بات شبہ مشابہت. اللہ تعالی واجب بذاتی ہی دے واجب وجود دا کائنات وجود اللہ حکم دے، اللہ کا ارادہ دے. اس اللہ ارادت کی سکنڈ پارم پورت شدید آدم فنا کی موجود نشي پاتې کېږي. نو ما به الموجودیت چې دی که نه هغه صرف یو دی، هغې کې تعدد نشته. ما به الموجودیت یو دی، بس پای کې هېڅ قسم تعدد نشته. کائنات وجود د پاره ما به الموجودیت هغه ذات باری تعالی بس. اللہ تعالیٰ وجود تو بنسبت د انسان صفت په آدم کی سی، اللہ صفت تو بنسبت انسان صفت په آدم کی سی، اللہ وجود تو بنسبت انسان وجود په آدم کی سی، د هر شی وجود په آدم کی سی. پناہ کی لاړ شي تیارو د پناه ته سی، تیارو د آدم ته سی. بلا تشبیه هغه مثال ورکو، بلا تشبیه وضاحت کو. انسان نے انور کے روان دے اور سر سایم سورے نو یو سړی وي چې ګوره دا بل سړی روان دی، دا بل سړی نه دی، نو دې سړي سایه ده. دغه سایه مستقل وجود نه لري. نو دې سړي سایه ده، دې سړي د وجود تابع دی. بس دا ختم ختم. نو دا اللہ تعالی وجود ذات حقیقی ته په نسبت نور چې والي قابلو کې نو دا تری ده بلا تشبیه. مثلا مرو خو چې ستوري ختم په تیاره د آدم کې لاړ شي نشته. خو مخلوق کې مونږ تشبیه ورکو. الله تعالی هر قسم مشابهات نه باندې کار کوي، وضاحت وحدت الوجود د حقیقت یا چې د هغې نه په شهود سره تعبیر کېدلی شي. دا د دې تغلق وضاحت. وہ دے عام خلق نه پوي. عام خلقو ته ورده وضاحت نه کېدا یو حالي امر دی، قالی نه دی، په قول سره سمجھ ته نه راځي. دا الله تعالی په چا منکشف کی نو هغه ته راشي او هغه بل چا د هغې تعبیر هم نشي کولی. بس کشف انکشاف سره تعلق ساتي، هغه د بل چا ته د هغې تعبیر نشي کولی. ممکن نه چې چا ته تعبیر وکړي. نو الله تعالی ذات صفات دی ویل دا راغلي الحمدلله ټول صفات الله دي. نو دا اشکال به نه پیدا کیږي چې
مخلوق ہم سے صفات شدہ دا شرکی تعبیر دے مخلوق ہم سے صفات شدہ دے مقابلہ کے میں الحمدللہ کہ قید لگے نہ قید لگول ضرورت بگی نشتا طول صفات دے والله طول حمد ثنا دے ہم ثنا صفات و بنیاد کی طول حمد دے والله بل چار پر حمد بالکل نشتا اس تو انسان کے بعض کمالات تھی صفات تھی علم نے نور سے دی بہادری دا فلان فلان اللہ صفت کے لیے دا ټول الله تعالی دی ارادې سره متعلق دي او هغه تخلیق الله کړی او دا غیر بقا اراده د الله دا الله بقا اراده بقا ختم شي دا صفات ټول ختم خو دا الله صفات شو کنه هر څه الله صفات شو الله تعالی صفات ذاتی هم دي صفات فعلیه مخلوق کائنات څومره صفات دي دا الله تعالی صفات فعلیه صلی اللہ انسان بدن کی څومره تغیرات راځي ترقی راځي تنزل راځي علم راځي هر څه راځي کیفیت ټول کیفیت مخلوقات یا نظر لگی اب انسانی صفت یہ ادراک مخلوق سووری دا ادراک مخلوق سکلو کی سفن ادراک مخلوقات عذاب کیفیتی تکلیف دا ادراک مخلوقات کیفیتی مخلوقات او لذاتی خواہشاتی مزئی دا راشی اور سمتصل ټول کیفیت المخلوقات نو ټول صفات دی والله بل چار پر هیڅ قسم صفت نشته هیڅ قسم صفت نشته بسم اللہ الرحمن الرحیم بشنو ازدیں چو حکایت میں کنات اس جدائی ہا شکایت میں کنات نئے نائدہ شپیلی درما کٹ کی شپیلی تی جوڑے کی نئے وے نائے انسل نو دا پر نسخو کی بشنواز لکلے دا از دے او دے نئے سر لکل پکا بشنو واو سر شونی دن شیری کٹ کٹ پدے کے برازی رن پائے بزان پکو بشنو واو از نئے بانسرنا چو حکایت میں کونت کلچے سکل ویز جدائی حدا ویز پسل کی و از دے ویز ویلی کی ویز جدائی ہا عبد جدا جدائی ہا دار جدا چمدا جدائی ہا اور فراقونو شکایت کی ویز جدائی ہا شکایت کی ان دیم د چان فراق راغلے زکه دا جاڑی پہلے والے کی آواز باسی دا جاڑی چان فراق راغلے کزن یستا تامرا بوریدان ادن فیرم مرد زن ناریدان کز یعنی کہ اس نجستا دا باغ توئی دے درمو چه دے درمو دا باغ نا چه کل مادر جدا کو بوریدن مرا مادر ببوریدان خلقو ازن فیرم مرد زن ناریدان ہمارے دے جڑا چو وجنا سڑیو خزی سڑی دن کی خزیو سڑی جڑا نو ریب زمن کے بل طرف تشارہ دا خود خپل اصل نن بانسری کټ شو ان بوټي درما نه کټ کې اصل نه کټ نو خپل اصل پسې
بل طرف ته اشاره انسان عالم موجود تراغه عالم شهود تراغه نو د اصل سو عالم ارواح نو پاغي پسې جاړي هغه پسې جوړېدل پکار څنګه چې دا په خپل اصل پسې جاړي کنه نو هغه انسان له خپل اصل پسې جوړېدل ځکه چې هغه عالم ارواح الله تعالی مخصوص قرب کې او دا اوس له نو عالم ارواح نه جدا کېدل یا د الله تعالی د مخصوص قرب نه جدا کېدل او دې طرف ته اشاره وګوره په دنیا کې چې انسانان د تکالیف راځي او جړه او فریاد دی او هر سړی پریشان دی ټول جړه فریاد نو دا به دی چې الله تعالی د مخصوص قرب نه جدا شوی الله مخصوص قرب ته چې بیا ورسي بیا مطمئن شي یا ایته النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه بیا واغه جړه فریاد نو یو خدای چې دا د دې بنیاد دار دی پریشانو بنیاد دار چې د انسان الله تعالی مخصوص قرب نه جدا شي نو د دې په بنیاد او بل دی باندې تنبیه ته چې هغه مخصوص قرب پسې جړل پکار دي بیا ورته پس جنت تبدل الله مخصوص قرب ته تللی خوشالو او اطمینان او موضوع منبع صرف یو دی الله طرف راځي دا غي په بنیاد نو اصل ماخص په کې تعدد نشته دا توحید الوجود دا سینه خواهم شرح افتراق تابو یم شرح درد اشتیاق انتقال ومي وای سینه غواړم ټوکړې د فراق ته وجه دا سینه د پکار ده چې د فراق محبوب د وجه نه ټوکړې نو زبر خپل رازونه پیش کړی شو مشتاق او عاشق سره تا بګویم شرح درد اشتیاق ورته ویم شرح درد عشق الهی طرف اشاره دا انتقال له یا دغه بانسی په زبان کلام دی دا وای سینه خوایم شرح اسپرا مداري خلق بلغه سورنی مرنی باندې حمل کې خدا دغه شی نه دی دا د حقیقت خیر ما په حقیقت پوښ بانسی وای هر کسے کو دور مان د اصل خویش باز جوړې د روزګاری وسله خویش هر کس کو یعنی کې او دا کاف جدا ده او جدا ده ویا شعری قطبوری هر کس چاغه لري پاتې شو د اثر په بیا غواړي هغه دوید غواړي وخت توسل په ولا اصل نه جدا شو بیا خپل اصل ته پس کېدل غواړي هغه وخت غواړي وصل راشي من بهر جمعیت نه لا شودم جفت خوشحالانو بدحالا شودم زه په هر یو مجمع کې جوړېدونکی یم نالان جوړېدونکی ملګری د خوشحالانو او بدحالانو ټول ډېر خوشحاله شي واسي او ډېرې ته خو شپې هغه شپې لګي څوک پریشانی جو هغه ځان په مشغولې نو سپانسر وی هر چا سره زمر غره جفت خوشحالانو بدحالانو هر کس دن خود شد یار من ویز درونی من نجست اسرار هر کس ګمان خپل د وجه نه ملګری شوی زما یار زما بانسیر وای یعنی څوک د ظاهري خوشوازی په بنیاد باندې غږی او چې کوم بعض مخصوص اهل باطن والا خلق کی واغي په بل بنیاد دا आवाज وي هر سړی خپل ګمان مطابق زما ملګری شوی دی وز یعنی واس او درون زما کې مری طلب کړي اسرار زما کې غټ اسرار دي
آغا نہیں طلب کړي هغه طلب کول وکړي سر من نزنان من دور انیس لیکن چشم گو سرا نور انیس راز زما لرا راز زما د جڑا زمانه لري نه دی یعنی دا جڑا زما راز خی لیکن چشم گو سرا نور انیس سترګو او غوږ لرا نور نشتا یعنی ظاهري سترګو او ظاهري غوږ د پر دغه نور ادراک نشته چې زما حقیقت ادراک نور زرا راز غټ راز لرم تنز دا اوس مثال پیش کړي تنز جانو جاز تن مستور نیز لیک کسرا دی دی جان مستور نیز هو او تن روحنا او روح ته تن نه پټ نه دی یعنی غائب نه دی تن شته او روح هم شته هر څوک مني لیکن چاله را لیدل د روح عادت نه روح څوک لیدلی نشي دا حقیقت دی چې تن شته روح شته او تن یې نه روح نه عادت نشته دا راز زما یو حقیقت وي دی شته دی او په دغه ظاهري سترګو او په ظاهري غوږونو ادراک ته راځي آتش ایمانگے نایو نیستباد ہر کے ای آتش ندارت نیستباد اور دے دا آواز دا بانسری ویلی دا چه آواز کئی کنا بانسری اور دے یعنی اور دا عشق دے اور دا عشق حرارت عشق بان دلالت و نیستباد دا سیوان دا نیستباد یا سیوان ہر کے ای آتش ندارت نیستباد هر کس چې دا اور نه لري هغه د نس نابود شي هغه هیڅ نه دی آتش عشق نه لري کنه نو دا هیڅ نه دی عشق لفظ علی او تصریح نه کوي اشاره کوي یعنی عشق الهی محبت الهی کوم ویلي چې دا وی داسې بل زبان کې اصل شي ته اشاره کوي هر کی ای حالت تشرا سوک چې دا آتش عشق نه لري حرارت عشق نه لري نه هغه هیڅ نه دی صفر دی نو انسان چې انسان جوړیږي او وجود ترازی نو دا په حب الهی راځي الله محبت سو خالی راځي ډانچا ده آتش عشق ان کندر نه فتات جوشش عشق کندر نه فتات اور عشق دی چې په دې بانسری کې ورزیدلې ده او جوش د عشق دی چې په شراب کې ورزیدلې ده شراب جوش وي نو دا وی د عشق په وجه جوش صلی الله علیه نبینا محمد صلی الله علیه وسلم بیا وایو ان شاء الله مقصود تم سبا خو د اول کې تاسو فارسی له ګران لګي ذکر دی فارسی ګران نه لګا بیا آسان شي شعری خط مرید په کومه فارسی سره موږ قسم خلک ته آشنا دي خلکو پر خوذلې ده ګران به لګي او لغاتي پکې او بل شعری خط مرید پکې وي یا صحبت آسان شي سره ونه شي